سلام علیکم دوستانو. نن سبا په سعودي عرب کې د کپیل سیستم باندې به کار کوئ که چې غیر د کپیل نه علاوه کار نشي کولی. که سعودي عرب ته چې څوک د کار د پاره ځي نو حتما به یو کپیل ځان سره ساتي. خو چېرې کپیل کوښو نو د هغه یو کس قسمت پر ډېر ښه وي. چېرې کپیل بد اخلاقه وي نو د هغه کس قسمت پر ډېر خراب وي. تاسو سره په دې ویډیو کې هغه بدقسمته پاکستاني واقعیت سره شیر کوم چې د پر خپل کپیل باندې یقین کړی و. خپله یې ځوانه جینۍ خپله یې ځوانه ښځه ځان سره سعودي عرب ته وغوښتله. کله د دغه کس ښځه چې سعودي عرب ته ورسېدله چې د دغه کس ښځې سره یې کپیل کومه بېغیرتي کړې ده. تاسو د دې واقعه مکمل ځان پې کوئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکې او سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېد. خالد په یوې میاشتې چوټۍ خپل کور ته راغی. په هغه یوه میاشت کې واده وکړلو خو خپلې مېرمن سره یې میاشت هم تېره نه کړله. خالد ویلې چې زه خپل کپیل ته ټلیفون کوم او غواړم چې د یوې میاشت چوټۍ تېنه سیوا کړم. کپیل ورته په جواب کې ویلې خالده د تا نه علاوه زما کار نه چلیږي. کپیل ورته ویلې کو ته چل د ښځې نه علاوه نشي پاتې کېدلی نو ما ته ووایه زه به د بل کس بندوبست وکړم. په دې خبرو کې کپیل ټلیفون بند کړ. دا خبره واورېده نو پریشان شولو. خپلې مېرمن ته یې تسلي ورکړله خفه کېږه مه زه اوس ځم او زه به ډېر ژر ځان پسې تا وغواړم. د دغه جینۍ خاوند چې ورسېدلو نو لږ ډېر ساعت بعد خپلې مېرمن ته ټلیفون وکړو. خپلې مېرمن ته ویلې چې ما خپل کپیل سره د ستا د ویزې دپاره خبره وکړله او انشاءالله ډېر ژر به ویزه میلو شي. خپله تیاري کوه. جینۍ خپل خاوند ته وویلې چې زما خوښې څښل ډېر ښه دي. ما یعنې د تګ نه ما یعنې نه بندوي. ما ته وایي کوڅه کوم ځای کې خوشحاله یې هلته کې ولاړ شه خپل خاوند سره به زندګي کوي. تاسو پته وه چې د راتلونکي ټایم کې ما سره به څه کېږي. خپل مېرمن ته ټلیفون وکړو چې زه مې خپل کپیل د یوې هفتې دپاره کویت ته ولېږلم. زما کپیل او د کپیل ښځه به درشي. ته پریشانه کېږه مه. کپیل به تا خپل کور ته بوځي. ما او ستا ملاقات به ډېر ژر وشي. چې د خالد مې دا خبرې واورېدلې نو زه ډېر سخت پریشانه شوم. مجبوري مې وه خو زه وکړم خو تا خو لازمي و. خالد چې دی د خپل کپیل تصویر یې ما ته راولېږلو. ما تصویر یې خپل کپیل ته ولېږلو. په ایرپورټ کې چې یو بل موږ وپېژنو. د جدې د ایرپورټ نه بهر ووتلم. د 500 کالو بوډا ما ته سلام وکړو. ما د هغه سلام جواب ورکړو. هغه یو کس چې کوم ما ته خالد تصویر رالیږلی و. پریشانۍ خبره دا وه چې هغه ځان نه و چې هغه سره خپله ښځه نه وه. ته نه موبایل او نه ما هغه سره خبرې کولی شوه ځکه چې هغه د عربۍ زبان ولو او ما ته به پښتو راتلله. زه د هغه په خبرو باندې پوهېدم. د دغې د وجې نه زه چپ چاپ په ګاډۍ کې کېناستلم او خبرې مې نه کولې. هغه عربي بوډا ما ته بار بار په عجیبه سترګو باندې کتل. او داسې خطرناک ځای ته یې ګاډۍ دننه کړو او ګاډۍ یې ودرولو او ما ته یې اشاره وکړه چې راځه. چې د ګاډۍ نه بهر راووتلم یو نوکر راغی او زما سامان یې د ګاډۍ نه راکوز کړو. د خالد کپیل زه کمرې ته دننه کړم. زه یې پرېښودل. پس راغلل او هلته کې کېناستلو. هغه د خولې نه خندا راتلله خو د شیطانۍ وه. هغه کار ما سره وکړو چې د کمې خبرې نه زه یېرېدم. دغه بوډا عرب دی نه زما د مجبورۍ نه یې غلطه پیدا واخیستله. نه زما خپل خاوند سره څه رابطه وه. حتی د دې خبرې علم هم نشته دی چې زه ورسېدلم او که ونه رسېدلم. کله چې زما خاوند راغلی نو ما خپل خاوند ته کتل او په ژړا باندې وم. زما د راتلو نه مخکې زما خاوند ته پته لګېدلې وه. خاوند چپ شولو او ما ته یې یعنې څه غږ ونه کړو خو زه یې چپ چاپ خپل رهایش ته بوتللم. سبا سهار باندې موږ په عدالت کې کیس وکړو. خپلې ویزې کینسل کړې او واپس پاکستان ته راغلو. عزتمن زموږ د دې واقعه شیر کول تاسو سره صرف یو مقصد دی. خپله مېرمن هېڅکله ځان سره بهر ملکونو ته مه بوځئ. تاسو وګورئ چې دا کس د دې قابل دی او که نه دی. ساتم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شوې وي. چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو د سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو د سره لایک کړئ. تاسو که چېرې دا چینل نوي سبسکرایب کړئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي.